أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د تبوک د غزا نن سبا ذکر روان دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغه غزا لپاره روان شوی وو. دې باره کې تاریخ نور موږ ته دا وایي چې د اسلامي لښکر د تبوک لپاره د روانېدو نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم ټولو نه لومړي ځل په ذوالخشب مقام باندې سر شوي وو. دا مدینې نه د یو شپې په مسافت د شام په لاره یوه وادي ده چېرته چې په ګڼ شمېر کې د اوبو چینې دي. هلته رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ جمع کړی وو، امامت یې ورکړی وو. او دغه سفر دوران د ماسپښین او د مازدیګر او د ماښام او د ماسخوتن لمونځونه په مستقل طور جمع کېده. د سفر دوران چېرته چې رسول کریم سر شوي و دې باره کې مکمل تفصیلات خو نه میلاویږي، خو په دې کې ځینې مقاماتو صرف نامې لیکلي دي او هغه مخکې که موقع میلاوه شوه نو انشاءالله بیان به کړی شي. حضرت معاذ بن جبل بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تبوک په غزا کې وو چې د هغوی د روانېدو نه مخکې نور پرېوتو. هغوی ماسپښین او مازدیګر لمونځونه یې جمع که او که هغوی د نور پرېوتو نه مخکې به روانېده نو ماسپښین به هغوی د ماسپښین لمونځ کې به یې تاخیر کولو او تر دې چې د مازدیګر لپاره به بیا ایسارېدو په ماښام کې به مغرب داسې کول. که د هغوی د روانېدو نه مخکې به نور پرېوتو نو بیا به د ماښام او د ماسخوتن هغوی لمونځونه به یې جمع کړه، او که د نور پرېوتو نه مخکې هغوی روان شوي وي نو بیا به هغوی په ماښام کې تاخیر کولی تر دې چې د ماسخوتن لپاره بیا راکوز شو، بیا به دواړه جمع کړه. ذکر راځي چې په دغه سفر کې حضرت عبدالرحمن بن عوف ته د امامت سعادت ملاو شوی چې واقع داسې ده. حضرت مغیره بن شعبه بیانوي چې هغوی رسول کریم سره په تبوک په غزا کې شامل وو. رسول کریم د قضای حاجت لپاره د سهار لمونځ نه مخکې تشریف وړی وو. ما هغوی سره د اوبو لوښی راواخیستو، یعنې هغوی سره زه روان شوم، اوبه مې راواخیستو. چې کله رسول کریم زما طرف ته واپس راغله نو زه په یو فاصله ولاړم، نو ما دغه لوښي نه د هغې په لاس باندې اوبه اچول شروع کړې او هغوی خپل دواړه لاسونه 3 ځلې وینځلي وو. دلته دې د اودس چارندام طریقه بیانې لګیا دی. بیا هغوی په خپل په سفر کې هغوی څنګه اودس چارندام کړی وي، بیا هغوی خپل مخ وینځلو، بیا هغوی خپل لاسونه د خپل د جبې نه بهر راوباسل غوښته، خو د جبې چې کوم لستوڼي وو هغه تنګ وو. نو ځکه بیا یې هغې خپل لاس
د جبې د دننه داخل کو خپل بازو یې د جبې د لاندې نه روباسل او تر څنګلو پورې ووینځل او بیا هغوی خپل په جرابو باندې مسح وکړه یعنې جرابې هغوی پخپو کړې وې نو په هغې باندې هغوی بیا مسح وکړه هغه یې صفا کړو بیا مخکې روان شو مغیره وایي چې زه هم هغوی سره روان شوم من تر دې چې موږ خلک ولیده چې هغوی حضرت عبدالرحمن بن عوف مخکې کړي وو هغوی ورله جمع ورکوله نو رسول کریم دو کې یو رکعت هغوی نیولی وو یعنې یو رکعت هغه خلکو مخکې کړی وو او دویم رکعت هغوی سره بیا دوی کړی چې کله حضرت عبدالرحمن بن عوف سلام وڅرخولو رسول کریم خپل لمونځ پوره کولو لپاره ودرېده نو دغه خبرې په مسلمانانو کې ناقلاري پیدا کړه او هغوی په کثرت تسبیح شروع کړه چې رسول کریم خپل لمونځ ختم کو نو د خلکو طرف ته هغوی متوجه شو ویې فرمایل چې تاسو ټیک وکړه یا ویې فرمایل چې ښه مو وکړه او هغوی چې لمونځ په خپل وخت باندې کړی وو نو ځکه رسول کریم د هغوی تعریف کړی په دې د سمود چې کوم قام وو د هغوی د کنډراتو له خوا هم د تېرېدو ذکر میلاویږي حضرت ابن عمر نه دا روایت دی چې رسول کریم چې کله د غزوه تبوک درمیان په هجر کې قیام فرمایلی وو نو هغوی ارشاد فرمایلی وو چې دغه کوی نه به څوک اوبه نه راخلي او نه به چاله ورکوي اوبه دی نه نو صحابه ورته وایي چې موږ خو د دې اوبو نه اوړه غږلي دی او موږ خپلو څاروو له اوبه ورکړي دي د دې ځای نه نو رسول کریم ورته وفرمیل چې هغه کوم اوړم چې هغه غلي دي هغه لړه کوي او چې کومې اوبه در سره دي هغه اوبه هم لړه کوي او یو روایت کې دا دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د روټۍ د لړه کولو ارشاد فرمایلی و حضرت ابوذر بیان کړي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا د دغه اوبو نه اوړه غږلي دي یعنې دې ځینې چې کوم اوبه راخیستلی شوي هغې باندې چې اوړه غږلی شوي نو هغه یې د لړه کولو ارشاد فرمایلی و او یو روایت کې دا راغلي چې رسول کریم فرمایلي چې نه دغه کوی اوبه څښئ او نه په دې باندې اودس چاره اندام کوئ بلکې دغه اوبو نه چې کوم تاسو اوړه غږلي دي هغه هم اوښانو باندې وخوروئ په خپله به هغې نیس نه خورئ او یو بل روایت مطابق رسول کریم ارشاد فرمایلی وو چې دغه کوی اوبو نه به اوبه نه راخلئ دا کم ځینه به چې د حضرت صالح اوښه د اوبو څښلو له راتله دا چې کوم کوی و نو دې نه اوبه نه راخلي بلکې هغې فرمایلي وو چې هغه کوی نه به راخلي چېرته چې د حضرت صالح اوښه به راتله د اوبو څښلو له شارح بخاري ابن حجر اسقلاني مطابق رسول کریم د دغه کوی نه یعنې د حضرت صالح د اوښې د کوی نه د وحي په ذریعه خبر شوي و یو روایت دی چې کله نبي کریم د حجر له خوا نه تېرېده نو رسول کریم فرمایلي و چې دغه خلکو په بسته کې مه داخلېږي چا چې ظلم کړی دی سوای له دی چې تاسو جاړ یعنې د جړا په حال کې د هغه ځای نه تېرېږئ د ویرې د خشیت حالت پکار دی خدای پاک نه دعاګانې کوي دې ځای نه تېرېږئ دې په کومو کامونو چې عذاب راغلی دی د هغه علاقونه چې تاسو تېرېږئ چې تاسو ته چېرته هغه مصیبتونه رسي چې کوم دوی ته رسېدلی وو او بیا رسول کریم په خپل صادر خپل مخ پټ کو او رسول کریم په سورلی باندې سور او یو روایت کې چې هغوی خپل سر پټ کړی و او خپل رفتار یې تیز کړی تر دې چې هغې هغه وادي پار کړه دا هجر چې کوم نوم علاقه ده د دې تعارف دا دی چې مدینې نه چې تبوک د کومه لارې ځي نو د هغې په لاره کې دا علاقه ده هلته د حضرت صالح قام سمود آباد و او دغه علاقې نامه هجر و نن سبا دا علاقه مدائن د صالح په نامه مشهوره ده خدای پاک دغه قام د ډېرو نعمتونو دغه قام ته ډېر نعمتونه بخښلي وو زرغون د دې پټي وو او چینې وې او د کروندې لوی انتظام و د کجورو د نورو میوو باغونه وو بې مثله قوت دوی لرل او صلاحیت هم دغه خلکو او ډېر استعداد و دغو خلکو او محنت به هم دوی
ډېر کول او خدای پاک ول ډېر څه بخښلي وو قدرتي وسایل هم دلته ډېر وو او د دوی یو مهارت دا و چې دوی په غرونو کې کورونه جوړول او د حضرت صالح چې کومه اوښه وه هغه دوی لپاره د نشان په تور وه خو دوی د هغې خپې پرې کړی او په دې خدای پاک دوی په عذاب باندې تباه کړي وو قرآن کې دغه کام نامه اصحاب الحجر راغلی دا د قرآن کې د الحجر نامې یو صورت هم دی په دغه سفر کې د رسول کریم د اوښې د ورکېدو واقع هم ملاویږي د دې تفصیل داسې دی چې کله رسول کریم د تبوک طرف ته تشریف وړو نو په لاره کې یو ځای کې د هغې اوښه چې قصوه نوم و هغه ورکه شوې وه صحابه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغه لټولو ووته نو رسول کریم سره حضرت عماره بن حزم هم و چې د بیت عقبا کې شامل وو بدري صحابي وو د حضرت عماره په خیمه کې زید بن سلط و چې یهودي قبیله بنو قنقا سره تعلق لرلو او یهودي وو او بیا مسلمان شوی وو خو داسې مسلمان و چې د منافقت اظهار هم کړو له ایمان پوره پوخ نه و او د دې اظهار دلته په دغه موقع داسې شوی و چې هغه د زید خیمې والا ته ووایي چې او حضرت عماره رسول کریم سره و چې آیا محمد صلی الله علیه وسلم دا دعوه نه کوي چې هغې نبي دی او هغې ته د ستاسو د اسمان د خبرونو نه خبرې خو حل دا دی چې هغې په خپله نه دي خبر شه دي اوښه چېرته ده زه د خپلې خیمې کې له دا خبره کوله نو عین هغه وخت رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عماره ته وفرمیل کوم وخت چې هغوی د رسول کریم سره وو چې یو تن دا ویلی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم تاسو ته خدا وی چې هغه نبی دی او ګمان کوي چې هغه تاسو د اسمان د خبرونو نه خبرئ حالانکه په خپل نه د خبر شه د هغه اوښه چرته ده نو رسول کریم فرمایل چې قسم په خدای زه صرف د هغه څیز نه خبرم چې د کم علم خدای پاک مال را کړی دی د غیب علم زه نه خبر خدای پاک چې راته سوی زوم هغه وایم او یقینا خدای پاک ماته د اوښې باره کې ویلي دي چې فلانی ګاټی کې ده هغوی د یو ګاټی طرف ته اشاره وکړه خدای پاک د هغه منافق خبره چې واورېده نو فوراً غیرت یې ښودلی و او کشفن یا الهامن رسول کریم ته غذا وښودلو وایي د هغې پړی یو ونې سره تړلی شوی دی نو نښتې دی په یو ونې کې نو ورشي هغه ماله راولئ نو صحابه لاړو هغه یې راوسته او بیا حضرت عماره خپلې خیمې ته لاړو او هغوی ویل چې د قسم په خدای نن یوه عجیبه خبره وشه اوس رسول کریم ته د یو تن باره کې وی چې د رسول چې چا باره کې خدای پاک رسول کریم خبر کړ د حضرت عماره په خیمه کې یو تن وی چې قسم په خدای تاسو چې کومه خبره اوس موږ ته وویله نو چې خدای پاک رسول کریم خبر کړو نو زید ستاسو د راتلو نه مخکې بلکل همدا خبره کړې وه نو په دې حضرت عماره لګې شو زید د ګریوان ونیو خپلو ملګرو ته وی چې د خدای بندګانو زما په خیمه کې یو مار و او زه دې نه بې خبرم چې هغه د خپلې خیمې نه بهر وباسم او زید ته وویل چې آینده تا سره زما هېڅ تعلق نشته د ځینو خلکو دا خیال دی چې وروسته بیا زید توبه کړې وه او د ځینو خیال دا دی چې هغه دغه شان په شرپسندۍ کې ملوثه و او په دغه حال کې مړ شوی او بل روایت دا دی چې کوم صحابي د رسول کریم د ښودلي مقام نه اوښه لټولې و راوړې وه هغه حارث بن خزمه و په دغه سفر کې د لارې سامان یعنی د خوراک څښاک سامان هم کم شوی و د دې په تفصیل کې لیکلي دي چې د حضرت ابو هریره روایت دی چې د تبوک په غزا چې کوم سفر و هغې کې خلک سخت وږي شوي وو نو هغوی رسول کریم ته ویل که تاسو موږ له اجازت راکړئ نو دا کم اوښان دي زموږ د اوبو راوړو والا دا به موږ حلال کړو موږ به یې وخورو او د دې وازده به استعماله کړو نو هغوی وفرمیل چې ښه ده وکړئ که لږې نه کافي حال خراب دی نو راوي وایي چې په دې حضرت عمر راغله چې کله هغوی خبر شو عرض وکړو چې یا رسول الله که تاسو داسې وکړو نو د سورلی به کمې شي خو
تاسو خلکو ته وی چې هغې د خپل د لارې سامان راوړي تاسو وایي خلکو ته چې هغوی د دا راوړي بیا تاسو هغې له باندې د برکت دعا وکړئ نو بعید نه ده چې خدای پاک په پای کې برکت واچوي نو رسول کریم وایي چې او دا ټیک ده او راوي وایي چې بیا رسول کریم د یو سرمنې دسترخوان راوخته او هغه وغوړولو بیا د ټولو چې کوم باقي پاتې یعنې د لارې دپاره د خوراک څښاک سامان هغه راوخته چا یو موټی جوار راوړه چا کجوري راوړه چا د روټۍ څه ټوکړه راوړه تر دې چې دغه دسترخوان باندې څه نه څه راغونډ شي نو رسول کریم فرمایي د برکت دعا وفرمایله او بیا وفرمیل چې خپل لوښي راوړئ او هغوی په لوښو کې دا واخیسته تر دې چې په لښکر کې یو لوښی پاتې نه شو خو هغې هغه بیا ټول ډک کړي وو یعنې ټوله بیا خوراک کړی وو او ماړه شوي وو او بیا څه بچ هم پاتې وو رسول کریم بیا فرمایي زه ګواهي ورکوم چې د خدای نه بغیر بل څوک معبود نشته او زه د خدای رسول یم او څوک هم چې د بغیر د څه شک نه د دغه دواړو شهادتونو سره خدای پاک سره ملاو شي هغه به د جنت نه ودرولی کېږي نه په دغه سفر کې د مختلفو واقعاتو ذکر ملاویږي یوه واقعه د دوو کسانو د جګړې دا حضرت یعلا بن امیه بیانوي چې زه نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره په تبوک په غزا کې شامل شوم او زما یو نوکر او هغه یو تن سره جګړه کړې وه په دغه دواړو کې یو د بل په لاس باندې په خولې هغه چکې پې لګولې وو نو هغه چې خپل لاس دغه چا چې په چک لګول د هغې د خولې نه راکاږلو نو د هغې د مخې مخامخ چې کوم دا دوه غاښونه وي نو هغه هغې کې یو غاښ راووتو دومره په مضبوطۍ هغه نیولی و چې هغه نه راوتو لاسو چې کله هغه زور لګولو چې کومه چا چې په چک لګولو نو هغه د هغه سړي هغه غاښ پې مات شو راووتو نو برحال دا دواړه رسول کریم له راغله د چا چې غاښ مات شوی نو هغه د دیت مطالبه کړې وه چې زما غاښ یې مات کړی دی نو ما له دې معاوضه راکړی شي رسول کریم هغه ساقط وګرځول هغوی دا غلطه ده یعنې دیت حقدار دا نه دی او فرمیل چې هغه خپل لاس ته د خولې نه نه وي خلاص کړی نو تا به هغه خوړلی وي نو لکه اوښ په خوله کې چې څنګه چې د چا لاس وي او هغه وګرپوي نو چې کله د هغه لاس پرې کړی کېږي یا کرپولی کېږي نو ځان بچ کولو لپاره چې هغه لاس راکاږلو په دغه وجه د غاښ مات شوی دی نو هېڅ دیت نشته نو فیصله د دیت هم د حقایقو د حالاتو مطابق وي داسې بغیر د حقایق نه دیت نه وي همدغه شان د دغه سفر په واقعاتو کې ځینې نور واقعات ملاویږي مثلا د حضرت حمید سعیدي بیانوي چې د تبوک په غزا کې د سفر دوران چې کله هغوی وادي قرا ته ورسېدل نو هلته د کجورو یو باغ و نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ته وفرمیل چې اندازه وکړئ چې څومره کجورې به وي په دې ټوله اندازه وکړه نو رسول کریم هم لس وسق یعنې تقریبا 1300 کیلو اندازه لګولې وه چې دونه کجورې به دې نه ملاویږي او بیا باغ چې کومه د هغې مالکه وه ښځه هغه ولاړه وه نو هغې ته یې وفرمیل چې ته د دغه باغ دا میوه راکوزه کړې نو وزن یاد لره چې څومره ده راوي وایي چې تبوک نه په واپسۍ چې کله موږ د هغه باغ نه ته ورسېدو په واپسۍ کې نو ښځه نه هم تپوس وکړو چې څومره میوه ته نه راکوزه شوې ده نو هغې وایي نه همهغه اندازه همهغه عمر وښودله څومره چې رسول کریم اندازه لګولې وه یعنې 10 وسق او دغه شان راوي بیانوي چې کله موږ تبوک ته راغلو نو هغوی رسول کریم فرمایلي وو چې خبردار اوسئ نن به سخته سیلۍ راځي او یو تن به ولاړ نه پاتې کېږي یو چا سره چې اوښ یې هغه دی اوښ هم وتړي او د حاجت لپاره که بهر تګ راپېښ شي نو یوازې به نه ځي بلکې 2 کسان به یو ځای ځي معلومیږي چې رسول کریم ته د طوفان او د سیلۍ اندازه شوې وه یا ممکنه ده چې خدای پاک هغې ته ویلي وي صحابه باندې چې موږ د هغې د حکم په تعمیل کې خپل اوښان تړلي وو او بیا هغه شپه ډېره سخته سیلۍ راغلی وه او یو تن ولاړو نو د سیلۍ د لاسه هغه د تی قبیلې چې کوم غرونه وو هلته د سیلۍ چې کوم دغه هلته لړک وو او یو بل روایت دی چې د بنو ساعده 2 کسانو په دغه هدایت باندې عمل نه کړی او یو یوازې د قضا حاجت لپاره راوتی وو او بل د خپل اوښ په تلاش کې یوازې وتی وو
کم چې د قضا حاجت لپاره تللی و نو هغه ته د خطرناک مرض شوی و چې د غاړې یو بیماري ده د ګلې او چې کوم د اوښ په تلاش کې وتی و نو هغه د تیزې هوا هغه الوزولی و د تی د دواړو غرونو ترمنځ غورځولی و چې رسول کریم خبر شو نو هغوی فرمایلي چې ما بغیر د ملګري نه یعنې چا دوه کسانو د تلو خبره او د یوازې د تلو ممانعت ځکه کړی و ایک روایت میں ہے کہ آندھی کے بعد جب لوگوں نے صبح کی تو ان کے پاس پانی وایي چې ما بغیر د دې نه چې څوک د ځان سره بوتلو بغیر د ملګري نه ځان سره بغیر د ملګري ځان سره د بوتلو د بهر تلو ممانعت ما نه و کړی نو بیا دې کې چې کوم بیمار شوي وو د هغې لپاره رسول کریم دعا فرمایلی و نو هغې ښه شو او د تی غرونو کې چې کوم غورځېدلی وو نو د تی قبیلې والا خلکو هغه پخپله مدینې ته راوستی وو او یو روایت کې دی چې د سیلای نه پسې چې کله سحر شو نو خلکو سره اوبه نه وې نو رسول کریم په خدمت کې چې هغې عرض وکړو نو رسول کریم دعا فرمایلی وه بیا خدای پاک ورځ رالېږلې وه او هغې باندې ښه باران شوی و تر دې چې هغوی خپل مشکونه ډک کړه خپل ضرورت یې پوره کړ رسول کریم د دعا په نتیجه کې د تبوک د سفر په دوران په معجزانه طور د باران یو بله واقع داسې ملاویږي چې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیانوي چې حضرت عمر بن خطاب ته دا وویل شو چې تاسو موږ ته د تبوک د غزا باره کې څه وایي نو هغوی چې موږ د سخت اوړي په موسم کې تبوک طرف ته روان شوي موږ یو ځای کې ایسار چې سخت تنده لاحقه شوې وه موږ ته موږ ته داسې معلومېدله که زموږ مری به پرېکړې شي ان تر دې چې حل دا شو چې یو تن که د اوبو لټولو له بدلو واپس به نه راتلو نو موږ به دا ګمان کولو چې شاید چې هغه مړ شوی دی او یو تن به خپل اوښ قربانول او د هغه د معدې نه به اوبه نچوړولې وڅکلی به او باقي چې کومه پاتې شوې اوبه نو هغه به خپلې خېټې کې کېښودی دلته چې کوم ځای چې جوړ کړی و حضور فرمایي چې دلته د مطلب دی چې د اوبو د سمبالولو لپاره چې کوم ځای و هغې دا مطلب دی چې هلته به سنبالې کې اوبه حضرت ابوبکر صدیق عرض کړي چې یا رسول الله ستاسو په دعا کې ښېګړی ښودلی شوی تاسو موږ لپاره دعا وکړئ نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې تاسو دا غواړئ چې زه دعا وکړم نو ورته وځکه چې او نو نبي کریم بیا خپل دواړه لاسونه اوچت کړه الله ستاسو لاسونه واپس نو راغلي چې د ورځو سوری شو او باران شروع شو خلکو هغې سره چې سب موجود هغه هر څه یې ډک کړه هغې نه پس موږ د هر څه چې اجازه واخیسته نو لښکر نه مخکې باران نه و شوی همدغه شان د تبوک چینې کې اوبو د زیاتېدو معجزې ذکر ملاویږي حضرت معاذ بن جبل بیانوي چې موږ رسول کریم سره د تبوک د غزا په کال وتي وو هغوی لمونځونه جمع کول کله مازدیګر ماسپښین او ماښام او ماسخوتن ورځ هغوی لمونځ تاخیر وفرمایلو او رسول کریم بهر تشریف راوړه او بیا هغوی دننه لاړو هغې نه پس بیا هغوی بهر راغله او د ماښام د ماسخوتن لمونځونه هغوی یو ځای کړه بیا حضور فرمایي چې سبا به تاسو انشاءالله د تبوک چینې ته رسئ چې کله ښه ورځ راونځي تاسو به هغې ته نه رسئ نو تاسو که چې څوک هلته ورسي نو د هغې اوبو ته به لاس نه لګوي تر څو چې زه رانه شم او هلته چینه وه وایي تر څو چې زه رانه شم نو هغې نه به څه نه راخلئ راویوي چې موږ چې هغه چینې ته ورسېدو نو دوه کسان موږ نه مخکې هلته رسېدلي وو او چینې نه لږې لږې اوبه روانې وې نو راویوي چې رسول کریم د هغې دواړو نه تپوس وکړو چې تاسو دې اوبو ته لاس لګولی دی نو هغوی ورته وویل چې او چې رسول کریم هغوی ته دواړو ته تنبیه وفرمایله او خدای پاک چې څه غوښتنه هغوی هغې ته ووایي او راویوي چې بیا دغه خلکو دغه چینې نه خپل لاسونو په ذریعه لږ لږ اوبه راوباسل یعنې تر دې چې په یو لوښي کې څه اوبه جمع شوې نو بیا رسول کریم په دې کې خپل دواړه لاسونه ووینځل او مخ یې ورباندې ووینځل او بیا دغه اوبه په هغه چینې کې هغوی واپس واچولې نو د هغې چینې نه په تیزه اوبه بدل شروع شوې تر دې چې خلک په هغې باندې ښه ماړه شو او بیا رسول کریم حضرت معاذ مخاطب هغې ته فرمایل چې معاذ که ستا عمر
زیات وي نو ته به وګورې چې دا ځای د باغونو نه ډک شوی دی. محمد بن عبدالباقي زرقاني د دغه حدیث په شرح کې بیانوي دا لیکي چې دا د غیب خبرو چې پوره شوی دی او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت معاذ په خاص طور تذکره فرمایلی وه. په دې کې هم د غیب څخه خبرو ځکه چې الهي تقدیر دا و چې بیا وروستو حضرت معاذ همدغه علاقې یعنې شام طرف ته راغلی وو، همدلته هغوی وفات شوي وو. معلومیږي دا چې رسول کریم ته د وحي په ذریعه معلومه شوې وه چې حضرت معاذ به دا ځای ګوري او هغه ځای بیا هغه وادي به د ونو د باغاتو مجموعه جوړه شوې وي. ابن وضاح یعنې ابو عبدالله محمد بن وضاح چې د ژوند موده د 1990 هجري نه تر 288 هجري کاله پورې دی. د اندلس مشهور محدث تیر شوی دی. هغې وایي چې ما د دغه چینې نه ګیر چاپېر هغه ټول ځلېدلی دی. د ونو زرغونتیا او شادابي دومره وه چې شاید چې دا سلسله به تر قیامته جاري وي. همدغه شان د هغې پیشګویي وه. د اټلس سیرت نبوي صلی الله علیه وسلم کې د تبوک د دغه چینې نور تفصیل داسې لیکلی شوی دی چې تبوک د شریعه محکمې رئیس شیخ صالح دا وی چې دا چینه 2 کاله مخکې پورې څلور سوه کاله 1400 کاله مسلسل دا بیا دا او بیا وروستو نشیبي علاقو کې چې کله دوی دغه وخت واقع ده چې دا چې کله نشیبي علاقو کې ټیوبویلونه دوی وکرستل نو دغه چینو اوبه هغه ټیوبویلز طرف ته منتقل شو او تقریبا 15 ټیوبویله کې دا تقسیم شوز دا چینه اوچه شوی ده. او دې نه پس شیخ صالح مونږ یو ټیوبویل طرف ته بوتلو چېرته چې مونږ ولیدی چې د 4 انچو یو پایپ لګېدلی دی او د څه مشین نه بغیر دغه ځینه پوره په زور اوبه راوځي. تقریبا دا کیفیت د نور ټیوبویلز کې مونږ ته وښودلی شو. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معجزې برکت دی چې نن په تبوک کې دومره په کثرت اوبه موجودې دي چې د مدینې او د خیبر نه بغیر بل یو ځای کې دومره اوبه لیدو اتفاق نه درته شوی، بلکې حقیقت دا دی چې د تبوک اوبه د دغه دواړو ځایونو اوبو نه زیاتې دي او د دغه اوبو نه چې فایده پورته کړی شوی دی نو اوس په تبوک کې هر طرف ته باغونه لګولی کېږي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیشګویۍ مطابق د تبوک علاقه د باغونو نه ډکه شوې ده او ورځ تر ورځې نور هم ډکېږي. د تبوک په غزا کې د پهرهدارۍ د ذمهوارۍ باره کې لیکلی شوي چې د تبوک په غزا کې رسول کریم د خاص حفاظت لپاره حضرت عباد بن بشر مامور کړي وو. هغوی خپلو ملګرو سره د لښکر نه ګیر چاپېره چکر لګولو. یو ورځ هغوی رسول کریم له حاضر شو ورته یې وویل چې رسول الله موږ ځان پسې تر سحره د تکبیر اوازونه اورېدلي دي، تاسو بل څوک هم د حفاظت لپاره مقرر کړي دي؟ نو رسول کریم وفرمیل چې نه ما دا نه دي کړي، خو شاید چې ځینې مسلمانان رضاکارانه طور باندې دا کار په خپله کوي لګیا دي. نو په دې حضرت سلطان بن سلامه چې چا ډیوټي نه وه لګولی شوې خو د رسول کریم په مینه هغوی په خپله دا کار کولو. هغوی عرض وکړو چې یا رسول الله زه د خپلو لسو کسانو سره چې په اسونو سواري روزم او د ډیوټۍ والو حفاظت کوم. په دې هغوی ته دعا وکړه هغوی لپاره او چې خدای پاک دې په هغوی باندې رحم وکړي او د خلکو په څارویو کې چې تاسو چا حفاظت کړی دی نو هغې کې د هر ژوند د څاروي په بدل کې به تاسو ته یو قیرات اجر ملاویږي. دا یو قیرات چې کوم دی تقریبا 2 ګرام وزن دی د سرو زرو. یو روایت کې دی چې د تبوک د سفر دوران د خلکو حل دا و چې هر ځای کې چې دوی به ایسارېده نو څه کسان به بیا وروسته پاتې شو او صحابه به رسول کریم ته عرض کولو چې یا رسول الله نن فلانی وروسته پاتې شو. هغوی به فرمایل چې هغه پرېږدئ، که هغې کې څه ښېګڼې وي نو خدای پاک به هغه تاسو سره میلاو کړي او که دې نه بغیر څه خبرې وي نو خدای پاک به تاسو د هغې نه خلاص کړي. نو په دې کې چا دا وویل چې یا رسول الله حضرت ابوذر وروسته پاتې شو او د هغوی اوښ
ناراسته شوی دی. نو هغوی وفرمیل چې تاسو هغه پرېږدئ که که څه ښېګڼې وي نو خدای پاک به هغه تاسو سره ملاو کړي او که دې نه بغیر ورکې څه خبرې نو خدای پاک به تاسو د هغه نه خلاص کړي. د هغوی صورتحال دا و چې د هغوی اوښ ډېر زیات هغوی تنګ کړی و، هغه بیخي ناراسته شوی و. د هغوی د حضرت ابوذر اوښ بیخي ناراسته او کمزوری شوی و. نو هغوی د هغه د اوښ نه راکوز شو او خپل سامان یې په خپل ملا وتړلو او رسول کریم پسې پیاده روان شو او څه ځلونو نه پس د هغوی یو ځای کې ایسار و. نو مسلمانانو کې یو تن هغوی ولید او هغوی وویل چې یا رسول الله په لاره یو تن دی چې یوازې را روان دی. نو رسول کریم وفرمیل چې کن ابا ذر چې کاش دا د ابوذر وي. بیا چې خلکو غور وکړو نو هغوی وویل چې یا رسول الله قسم په خدای دا ابوذر دی. هغوی رسول کریم وفرمیل چې خدای پاک د ابوذر رحم وفرمایي، هغه هم یوازې روان شوی دی، یوازې به وفات کېږي او یوازې به راپاسولی کېږي. رسول کریم د حضرت ابوذر باره کې چې دا فرمایلي و چې د هغوی د یوازې کېدو باره کې، نو هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په دور کې حرف به حرف دا خبره پوره شوې وه. هغوی د خپل د خاندان والو سره د مدینې نه بهر په ربضه یو ځای دلته ایسار و. دا د 3 ورځو په مسافت تقریبا د 9 میله په فاصله یو ځای د دې سره د دې اهلیه ماشومانو یو غلام و او هغه دلته بل څه بستې دلته نه وه آباده. د هغوی د وفات وخت چې راجوخت شو نو د هغوی اهلیه د تنهایۍ په وجه پریشانه وه او د کفن وغیره هم انتظام نه و. په دې هغوی ژړل نو حضرت ابوذر ورته چې مه ژاړه او بیا هغوی وفرمیل چې ما رسول کریم نه اورېدلي وو چې تاسو که به یو تن په بیابان کې وفات کېږي چې جنازه کې به د اهل ایمان یو ډله شریکه وي او ورسره خپل اهلیت هغوی دا هم وویل چې رسول کریم چې دا خبره کوله نو څومره خلک هم چې هغه وخت موجود و هلته ټول وفات شوي دي او هغوی کې هېڅوک هم په ځنګل بیابان کې یوازې نه دی وفات شوی، صرف زه هغه تن یم. ته مه پرېشانېږه چې کله زه وفات شم نو مولم به زما مړی د مدینې طرف ته چې کومه لاره ځي هلته به کېږدی. نو بیا هغوی همدغه شان وکړو. بیا لږ وخت چې هلته تېر و نو هلته نه حضرت عبدالله بن مسعود د خپلو ملګرو سره تېرېده. هغوی د عراق نه د عمرې په نیت روان و. هغوی چې کله خبر شو چې دا د حضرت ابوذر جنازه ده نو د هغوی سره کې اوښکې راغلې. هغوی په ژړا شو. دا وایي چې رسول کریم رښتیا فرمایلي وو چې ابوذر هم یوازې روان وي، هم یوازې به وفات کېږي. او بیا هغوی خپلو ملګرو سره د هغوی جنازه وکړه، هغوی هم هلته ښخ کړه او بیا خپل ملګرو ته د تبوک د جنګ په حواله د حضرت ابوذر باره کې چې کومه ټوله واقعه وه هغه هغوی ته بیانه کړه او دا یې ویلي چې څنګه رسول کریم دا خبره بیا پوره شوه. یوه واقعه د حضرت واصله رضی الله تعالی عنه بن اسقا د لښکر سره د ملاوېدو ده. دا د تبوک د غزا نه یو څو ورځې مخکې مدینې ته راغلي مسلمان شوي وو. لا دې مدینې کې وو چې رسول کریم د تبوک لپاره د تیاری اعلان وفرمایلو. حضرت واصله بن اسقا نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تبوک د جنگ په موقع منادي کړی وه. زه خپل کور ته ورغلم، هلته نه واپس راغلم نو د هغوی اصحاب مخکې نه روان شوي وو. ما په ښار کې اواز کول شروع کړو چې آیا څوک داسې تن شته چې ځان سره یو تن راسور کړي او غنیمت کې چې څه برخه میلاوه شي نو بدل کې د هغه بیا واخلي. نو یو بوډا انصاري وویل چې ښه نو موږ به دغه برخه واخلو، هغه به ځان سره راسور کړو، ځان سره به ورله خوراک څښاک ورکوو. نو ما ورته او ما ته دا شرط منظوره دی او ما ورته چې زه هماغه تن یم. نو هغه بوډا وویل چې ښه بیا د خدای په برکت په ډاډ روان شه. حضرت واصله وایي چې زه ډېر ښه ملګري سره روان شوم، ډېر ښه د لارې ملګری مې تر دې چې خدای پاک موږ د غنیمت مال راکړو او زما په برخه یو تیز رفتارې اوښې راغلې وې یو څو. نو ما هغه ځان سره هغه ملګري له بوتلې هغه راووتو خپل اوښ باندې د وروسته طرف ته کېناستو. بیا وویل چې زما طرف ته د دې شا کوو دا وچلوه او بیا یې وویل چې دوی زما طرف ته وچلوه. بیا هغې وویل چې زما په خپل سر دا اوښې ډېرې ښه دي. نو ما ویل دا ستا مال دی چې کوم شرط چې ما لګولی و. نو هغې وویل چې یو وراره دا ستا برخه ده، ته دا ځان سره وساته، زما مقصد دا برخه اخیستل نه و. بهرحال په دغه بانه زه په جنګ کې شامل شوم.
همدغه شان د حضرت ابو خیسمه د لښکر سره د ملاوېدو واقع ملاوېږي رسول کریم نه دغه قافلې کې چې کوم وروستو پاتې شوي خلک وایي کې یو صحابي حضرت ابو خیسمه هم و معلومیږي دا چې هغه ورځو کې دی په مدینه کې نه و رسول کریم چې د تبوک په سفر روان شو نو څو ورځې پس دی مدینې ته ورسېد یو ډېر سخت د ګرمۍ ورځ وه نو هغوی ولیدل چې دغې دواړو چې کومه ښځې وې دغې دواړه چې کومې ښځې وې هغوی په خپل باغ کې د سوري ځای جوړ کړی و ورباندې اوبه لګولې وې اوبه ور لپاره یې ښې کړې وې او د خوراک یې تیار و پر ټایم تیار او حضرت ابو خیسمه چې هلته ودرېده او د هغوی ښځو چې کوم انتظام کړی و هغه یې ولیدل او هغوی دا وویل چې رسول کریم خو په سخت نور کې او په ګرمۍ کې په سفر کې دي او ابو خیسمه په یخ سوري کې او په ښه خوراک کې او ښځو سره او مالو څاروو سره ایثار وي دا بیخي انصاف نه دی بیا هغوی وایي چې قسم په خدای زه به تاسو له نه درځم تر څو چې زه رسول کریم له ونه رسوم بیا تاسو دواړه ما لپاره د سفر سامان تیار کړي نو هغوی دواړه بیا همدغه شان وکړو حضرت ابو خیسمه په اوږد سور شو او رسول کریم پسې روان شو او یو غرمه سخت ګرمۍ هغوی سخت ګرمي و رسول کریم ته په صحرا کې یو ترخ ښکاره شو چې را روان دی نو ابن هشام په روایت کې رسول کریم تبوک ته رسېدلی و نو بیا هغوی فرمایل چې کونه ابا خیسمه چې کاش چې دا ابو خیسمه وي او چې کله هغوی راجوخ شو نو صحابه وو چې یا رسول الله قسم به خدای دی ابو خیسمه انصاري دی هغوی خپل اوښ کېنولو رسول کریم په خدمت کې حاضر شو سلام یې وکړو رسول کریم ورته وفرمیل چې یا ابو خیسمه ته ولې رسو پاتې شوی وې نو هغوی رسول کریم ته ټوله خبرو وکړه او په دې رسول کریم هغوی لپاره د خیر دعا وفرمایله حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د دغه واقع ذکر کړی دی هغې لیکي چې په تاریخ کې راځي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم تبوک ته روان شو نو ځینې صحابه وو چې وروسته پاتې شوي وو په هغې کې یو حضرت ابو خیسمه هم وو دی ډېر نیک وو د دوی خیال هم نه و چې دوی به وروسته پاتې کېږي خو چې کله د جنګ لپاره د وتو حکم وشو نو هغه وخت هغوی په کور کې موجود نه وو چې کله هغوی کور ته راغله نو هغوی ولیدل چې د هغوی اهلیه د هغوی په انتظار کې ناسته ده لکه څنګه چې څوک د خبرې کولو خواهش لري نو هغوی د خپلې ښځې دغه خواهش نظراندازه کړو او هغې نه تپوس وکړو چې یا رسول کریم تشریف یوړو نو د هغې اهلیې ورته وویل چې تاسو لږ کېښونئ نو هغوی ورله جواب ورکړو چې د خدای رسول خو جنګ لپاره روان شي او زه په کور کې آرام وکوم ابو خیسمه داسې نشي کېدی ابو خیسمه داسې نشي کېدی هماغه وخت هغوی بیا راووت او اسې تیار کړو هغې منصور شو په هغه لار روان شو حضرت مسلم دلته د اس ذکر کړی دی په رومي روایتونو کې بعض ځایونو کې د اوښ ذکر دی یا په غلطۍ د اس ذکر دی بهرحال د دواړه روایتونه کېدای شي چې وي ملاویږي بهرحال چې سم و د سورلۍ دپاره څاروی په هغې باندې هغوی روان شو په لاره باندې هغوی هغه لاره باندې روان شو چې کومې باندې رسول کریم تشریف وړی و آخر هغوی د ډېر سفر نه پس د رسول کریم سره شامل شو چې کله لښکر ته جوخت ورسېدل ځینو صحابه لرې نه چې دوړه ولیده نو خیال یې کولو چې څوک را روان نو په دې رسول کریم وفرمیل چې کونه ابا خیسمه چې ابو خیسمه شه اوس د دغه فکرې مطلب دا نشي کېدی چې را روان چې څوک هم یې هغه دی ابو خیسمه شي مطلب د دې هم دا دی چې خواهش زه دا لرم چې دا را روان چې څوک دی دا د ابو خیسمه وي د کون وضاحت کې یو بل ځای کې حضرت مسلم موعود لیکلي دي وړومبۍ حواله د تفسیر کبیر د آیت ده دلته هم حواله هم د هغې ده د تفسیر حضرت مسلم موعود لیکلي دي د کون په وضاحت کې چې یاد لرئ چې د کون لفظ په عربۍ ژبه کې چاته د وینا لپاره ویل کېږي او صرف د خواهش د اظهار لپاره ویل کېږي نو چې رسول کریم چې کله د شام طرف ته لښکرکشي کړې وه نو ابو خیسمه یو صحابي و چې ورباندې رسول کریم ته ډېر اعتماد و او هغوی ورسره مینه هم ډېره هغې دپاره لرله هغوی به دا ګڼل
چې خپلو فرایض پوره کولو کې دا ته چېرته غفلت نه کار نشي اخیستی. خو چې کله هغوی د لښکر سره ښار نه په څه فاصله ورسېده او د خپل صحابو جایزه هغوی واخیسته، نو هغوی ته پکې ابو خصمه ښکاره نه شو. په دې هغوی ته ډېر افسوس شوی و چې ما په دومره حسن ظن لرلو او هغه د دغه جهاد نه وروسته پاتې شو. چې کله هغوی روان شو نو چا وویل چې حضور څوک تن دی چې را روان دی وروسته. نو هغوی چې هغه طرف ته وکتل نو هغوی وفرمیل چې کونه ابا خصمه. او چې کله دوړه لرې شو هغه تن راجوخ شو نو خلک ولیدل چې هغه ابو خصمه و. نو په دې رسول کریم د خدای پاک تعریف وکړو چې دومره زر دغه خواهش د خدای پاک دغه خواهش دومره زر پوره کړو. اوس د کونه ابا خصمه مطلب دا نه و چې که څوک بل څوک هم را روان وي نو چې رسول کریم وفرمیل چې د ابو خصمه شي نو هغه به ابو خصمه شوی، بلکې معنی د دې دا و چې خدای دې وکړي چې دا را روان چې کم تن دی دا د ابو خصمه وي. نو په عربۍ ژبه کې دا یوه محاوره ده چې ځینې وخت د خواهش اظهار لپاره هم د کن لفظ ویلی شي. حضور فرمایي چې کم آیت تفسیر چې حضرت مسلمود بیان کړی دی هغه معنی دی ویلی خو ما ونه ویلو. په بهرحال دا د کن د لفظ وضاحت هغې کړی دی، باقي به انشاءالله آینده بیانوم. حضور فرمایي چې د ربوی د جومات په واقع کې چې څوک ژوبل و نو هغې لپاره دعا کوئ خدای پاک چې کوم پکې زیات زخمیان دي خپل حفاظت کې دې وساتي او زر ورته د کامله شفا عطا کړي. پاکستان کې د خدای پاک د مخالفانو هره منصوبه د ناکام او نامراده کړي. ربوی کې نن هم د ختم نبوت په نامه جلسه روانه ده او مولایانو چې کم ګند او غلاظت د خولې نه روباسلي به اوسه پوره کېدای شي چې ختمه شوي اوس دغې جلسه خدای پاک د هغه د شر نه محفوظ وساتي ټول. همدغه شان د بنګلادیش احمدیانو لپاره هم دعا کوي. هلته هم د مخالفانو ډېرې بدې ارادې ښکاري، خدای پاک د هلته هم هر احمدي محفوظ وساتي. فلسطینیانو لپاره هم دعا کوي خدای پاک دې په هغوی باندې رحم وفرمایي او ظالمانو نه دې ورله نجات ورکړي. جګمندي چې کومه ویلې کېږي هغه صرف د نامې ده. په تېرو 2 ورځو کې چې کوم واقعات شوي دي هغې ثابته کړه چې دا صرف د نامې جنګبندي وه. خدای پاک دې دغه مظلومان د ظلم نه بچ کړي او ظالمان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.